کو چې یو داومه دینی دغه چې د سر سیاسي صدغه نو د ساداتو باره کې خیلی څه خبره تاسو کوئ نو ساداتو باره کې به زه څه ووایم مونږ چې 15 وخته لمونځ کوو او درود وایو نو مونږ وایو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد دا آل محمد څوک دي دا خو علما پکې هم شامل دي ځکه لیکن دا آل دا خو اصل کې دا خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د هغې چې کوم اولاد هغه دی چې هغه په دنیا کې نن سادات سره یادېږي نو موږ خو په 15 وخته لمونځ په نفل کوو په درود وایو نو په هغې کې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد نو د دې نه لویه خبره هغه وسیع د ساداتو دپاره بیا دا د ساداتو مسله ده چې داسې یو خبره چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم زمون او د دو دا فرق دی چې سادات دا روحاني اولادوم دی او جسمانی اولادوم دی او علما مسلمانان روحاني اولاد دی نو د دو ډیره ذمہواري ده چې په دې مسله کې د دغه علماء کرام دغه سات ورکړي او دې کې سیاست هغه چې دی نو نه جنګي او نه چې دی نو د چا اعلی کار هغه جوړېږي ولهذا سادات حضرات هغو ته زما دا اپیل دی چې ستاسو یو لوی مقام دی او هغه مقام دا دی چې تاسو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم اولاد یې او موږ چې درود وایو نو هغې کې وعلى آل محمد په دې کې د نبي علیه السلام ازواج مطهرات په دې کې د نبي علیه السلام دغه اولاد او د نبی علیه السلام اولاد دغه د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د هغې اولاد دی نو لهذا د سیدانو ډېره لویه ذمهواري او ستا هم ذمهواري ده ځکه چې دا دغه زه خو میلمه راغلم او دا پروګرام تا کېښود نو ستا هم ډېره شکریه او موږ هم په دې باندې یو خپل جذبات او د خپل دغه ارادې د هغې اظهار وکړو او دغه خبرې دا د قیامت پر ورځې باندې دا د سړي دپاره ثبوت نو ټول سامعین دا د الله تعالی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د غصې نه د هغې نه بچ کړي او د نبي علیه السلام د شفاعت الله موږ ټول مستحق وګرځي لکه ستاسو دی کې زه یو سوال کوم ستاسو دی کې د خبرو نه دا یو مقصد ظاهرېږي چې د مولانا صاحب چې کوم موقف دی هغه د قرآن حدیث عین مطابق او د اکابر بالکل دې کې یو خاص همدغه شک نشته او موږ چې مولانا صاحب کارکنان یو نو موږ د مولانا صاحب کارکنان په دې باندې نه یو چې موږ چېرته تنخواګانې موږ له میلاویږي یا موږ له چېرته څه مراعات میلاویږي یا څه مفادات میلاویږي موږ د مولانا صاحب د جنډا او د مولانا صاحب چې کوم قریبي خبرې ما ته معلومې دي ځکه چې مولانا صاحب هم د جي ټي ای صدر و د ضلع پېښور او زه هغه وخت سره د جي ټي ای چې د صدر وم د حلقې د خوړه خټک نو د هغې وخت نه طالب ګرای د دور نه چې څنګه مولانا صاحب هغه زه پېژنم نو شاید چې بل څوک پې داسې پېژني یا نه نو لهذا مونږ د مولانا صاحب کوم خیالات چې دي د مولانا صاحب کوم ذهن او د هغه کوم فکر چې دی هغه د زموږ د اسلافو زموږ د اکابرینو چې موږ د حضرت هزاروي رحمت الله علیه د حضرت مفتي رحمت الله علیه د نور خپل اکابر د هغو موږ تقریرونه اورېدي موږ اګر چې هغه وخت طالبانو خو موږ ته هغه خبرې یادې دي مولانا صاحب عین د جمعیت علماء هند نه واخله تر د دې وخته پورې چې دته اقتدار او دته د جمعیت مشري راغله د حق خپل د اسلافو باندې دی او په دقې باندې ورسره مونږ دا مطلب دا دی چې کوم خلکو چې دا کوم خبرې اترې کړي دي نو دا خو کسه استعمال شوي دي یا زه خو استعمال شوي نه وایم چې دا به استعمال شوي او غلط شوي دي بالکل دې کې زه بالکل واضح وایم چې دا کومې خبرې چې دا موضوع چې چا جوړه کړله دا ما ته ډېره لویه خطرناکه ښکاري چې تر اوسه پورې دې کې دا چا موضوع دا چا جرأت نشي کولی پاکستان کې سیکولر جماعتونه دي چې د هغو مذهب سره څه کار نشته هغو دا جرأت نشي کولی لیکن یو مذهبي سړي
یو مذهبي حلقې هغې چې دا خبره چې دی نو چیړ کړه نو که دې باندې هر څوک هغه د خلکو ایمان ته نقصان چې دی نو رسي نو دغه کسبې زیبور دې خدا وایي چې علما دې ته سوچ وکړي دا مطلب څه په دې معنی باندې علما نه کوي دا تبلیغ چې اوس یو سړی کوي علماو ته نو دا به یو لس کاله مخکې کړی و که نه دا اوس چېرته نوي الهام وشو یا نوي چېرته وحي راغله یا نوي چېرته څه یو خبره راغله اخر تر اوسه پورې اسرائیل نه تسلیمېده دا ولې د اسلامي ممالکو نه تسلیمو اوس هغې کې څه رکاوټ راغی خو هغه وخت سره کوم خلک چې وو د ایمان له ګوندې هغه مضبوط و او اوس د ایماني کمزورتیا هغه راغله نو د هغې وجې نه اوس هغه بین الاقوامي اجنډا هغې ته زنګون ماتې دغه زه خبر لکه نو واضح کوم دې کې ډېر سوالونه شوي دي چې دی وایي چې علما دې آیات ته سوچ وکړي نو علما په دې آیات نه پوهېږي د ده په مطلب یا په دې سره پوه شوي بالکل بالکل چې دی نو علما ولې نه پوهېږي ما خو تاسو ته ووایي چې التي كتب الله لكم که د دې دا د چا ذهن کې معنی چې دا ارض مقدسه دا چې دی نو د یهودو دپاره الله مقرر کړل ده نو بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه دې باندې ولې دغه کړی دا جهاد کړی او ولې فاتحانه طریقې باندې بیت المقدس ته تللی او صلاح الدین ایوبي هغه ولې د یهود چې دی هغه وخت کې دي بیا حدیث کې دا چې راځي چې اخري زمانه کې دا د بیت المقدس د دې ارض مقدسه نه به یهود چې دی وښکلې کېږي دا به بالکل قرب قیامت کې قرض دې مهرباني دعا وکړي الله پاک دې ټول خلکو له استقامت الله دې ټول استقامت ورکړي او ډېر د افسوس خبره ده او زه بیا هم د خپل وروڼو ته وایم او دا خپله یو خبره دا د الله په مخ کې ومه چې دی نو ریکارډ کوو چې داسې خبرې چې هغې باندې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خفقان او د نبي علیه السلام د وصیت خلاف راځي الله دې موږ د داسې خبرو نه وساتي او موږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د شفاعت الله مستحق وګرځوي